بس خدای بابا جان تاسو خو دا ځان سره ښارونه نیولي دي نو زوی ته په انتظار کې ناست زوی ته په انتظار ناست یو موږ چې بس خدای پاک دا دین دا دغه خدای پاک کامیاب کړي الله دې ټولو مسلمانانو ته خیر کړي د بابا آدم بابا نه والا تر دې وخته پر څونو مسلمانانو پاسې خدای دې وبخي. استادانو جدایي ده د استادانو سره مو 12 کاله تیر کړل لیکن نن چې موږ د دې جامع نه رخصت اخلو خپلو شیوخو اکابرو اساتذه او راته کم دستار را په سر کړلو نو دغه جدایي نشو برداشت کولی او یو مو دا خبره جړی او خفه کوي مو چې زمونږ اکابرو دغه شیوخو موږ ته کم امانت راکړلو چې آیا موږ به د امانت پاسداري صحیح وکړو که به نه کړو داسې ملګري چې موږ اته کاله په یو ځای باندې لکه درونو غوندې تیر کړل زما یو ملګری دی د توتکان بټخیرې چې ما هغه په یو ځای باندې اته کاله تیر کړل او موږ روټۍ هم یو ځای اته کاله وخوړله د خولې نوړۍ مو راواخیستله یو بل له مو ورکړله خو لیکن چې نن مو فراغت دی نو هغه هم په سرو سترګو جړې موږ زه هم جاړم نشو برداشت کولی هغه چې کوم والدین ستاسو نن پروګرام ګوري هغه ډېر زیات خوشحاله وي څه پیغام تاسو ورکوئ انشاءالله د الله جل شانه له کلاک شکر دی او د خپل والدینو او بیا د اساتذه کرامو او استادانو مهنت او د کوششونو باوجود چې زموږ سره دومره لوی مهنت او کوششونه وکړو خو اصل وجه مهنت دا الو رنګ راوړي چې کله سره د والدینو یا د مور پلار او د هغو سره دغی چې څومره سره د والدینو سپورټي او والدینو په توجه خیال په ساتي بلکې تپوس ته کوي نو وروسته د سړی الو د مقام ته رارسي او د خوشحالۍ مقام خو ډېر د یو طرف ته بیا د خفګان مقام هم ډېري طالبې دا زندگی نه چې دا ډېر بهترین زندگی د علماو سره ناست او روزانه علماو ته کتئ شیخ قاسم صاحب په شانتې مشر حفیظ صاحب په شانتې شیخ عبدالسلام صاحب په شانتې شیخ صالح صاحب په شانتې او بل دا لویه دیني اداره ده نن خو ستاسو لپاره د خوشحالۍ خبر هم ده او بیا د خفګان خبر هم ده ولې چې تاسو د دې مدرسې نه فارغ شولې ډېر د خفګان خبره چې اصل وجه دا ده چې د استادانو مینه محبت دومره زموږ سره چې د هغو نه جدایي زموږ لپاره ډېره ناممکن وي بلکې طلبه اکثریت ډېر په کثرت په جړا سره د دې ځای نه رخصتېږي خو بیا هم استادان دومره زموږ سره ډېره مینه محبت د وجې نه او ډېر د کوشش د وجې نه هغو موږ له دا تسلي او دا راکوي چې وروسته به ستاسو نه خیر خوړېږي زجی مبارک شي یا الله خوشحاله کړي جزاک الله خپل دیني مدرسه هم نه جي او دا و چې بریدو خامخا سړی خپهیږي نو خفګان په کار هم دی جي بس خوشحاله هم ډېر یو خفه هم یو